په ژوندینې خو مې چا قدر ونه کړو، پس د مرګه مې جنډې به وي په قبر. زما قدر خو په ژوند باندې په کار دی، زه به مرګه پورې کوم ورته صبر. او بله قطعه داسې ده وي ګرځنده ګیدړ د پروت مرینه ښه دی، برکت د حرکته پیدا کېږي. زه راځه په دې به نه ستومانه کېږو، محبت د محبته پیدا کېږي. او توره داسې ده چې وایي توره مې کوله مال یې نه راکوله، په پنجابیانو یې خرڅوله مال یې نه راکوله. ډېر ښه. سرخي پوډر به یې وله ډېرو مګل چې دلالانو ته به یې ښوله مال یې نه راکوله. څوک د رشتې دپاره هم نه ورتلل، برقه په سر به یې ګرځوله مال یې نه راکوله. چې بېنامه زما په خولې واغېسته نو ټولو په کور کې به ټکوله مال یې نه راکوله. هغې وې خوښ زما غندل دې ما غله ورکې، ژوندی په کور کې یې خښوله مال یې نه راکوله. ژوندی په کور کې یې خښوله مال یې نه راکوله. ګرانو کتونکو دا دی غندل خان غندل. دا شب قدر تحصیل کا توضو سیمې سره تعلق ساتي. انتخابي غریب اوس یې ما ته ذکر کوو وي جیب کې مې 20 روپۍ وي او ودا مې ساتلې وې خوړې مې نه، خو ته نه وې راغلی، دا سهار وختي دی راغلی دی ماله په دې یخنۍ کې دغه انټرویو ورسره کوو او دا یو ځل یې نه شو، د 3-4 ځل دی خو ملاقات نه کېده. ټلیفون هم په دغه غریبۍ کې ما ته کوي چې الف خان له لاړ شم او د خپل ژوند داستان ورسره شریک کړم. په دغه غربت کې د 4 کتابونه لیکلي دي او 5م کتاب یې چاپ ته پروت دی. دی چې چېرته مشاعرې له ځي نو دومره پیسې ځان سره وړي چې هغه ځای ته ورسي. هلته کې بیا څوک داسې وي الله پاک دې دغه کسانو قدر وکړي چې دله د واپسې کرایه ورکړي. ګرانو کتونکو غندل خان غندل کاکا 4 لوریانې دي، 2 یې زامن دي. کور ودانه چې کومه ده هغه په حق رسېدلې ده په دې دنیا نشته. د بلې کور ودانې غم هم ورله کړو، خو داسې څوک نو غندل خان غندل کاکا نمبر به په دې ویډیو وي، ایغ په نیغه به ورسره په هغې رابطه کوئ. غندل کاکا شاعري د کله نه شروع کړې ده؟ ماشوموالي نه. ماشوموالي نه. څو کتابونه دي لیکلي؟ 4 مې چاپ کړي دي او 5م دی. دا 5م کتاب نوم دی په ژوندینې خو مې چا قدر ونه کړو. په ژوندینې خو مې چا قدر ونه کړو. کس چې کله مړ شي نو موږ سره قدر پیدا شي. بیا به لکه توضو خلک وایي چې غندل خان غندل کاکا یو داسې سړی به داسې تکړه بد به هم راباندې جوړېږي. نه نه بد به درپسې څوک هم نه وایي، ښه به په ښه به دې یادوي، خو په ژوند دې نه یادوي چې نن ته چا سپانسر کړی وي که توضو کې کتابونو باندې خو هم ډېره خرچه راځي که نه؟ نو دا خو ما 2 ځله زما د کلچر پیسې شوې وې نو دغه 2 کتاب هغې چاپ کړي دي. او بیا بل کتاب د حکومت راله چاپ کو او یو ما په هلکانه کې چاپ کړو بې وفا یار په 3.5 روپۍ. هغې له مې هم د کور ودانې هغه یوه جونکۍ خرڅه کړې وه، یوه د هغې نه روکه شوه، نو بله ما ورته یې دا راکړه چې یو څه هلته کې به له دې سره بله جوړه کړم. دا مې خرڅه کړه، کتاب مې په چاپ کو، بیا مې د مزدورۍ پیسو کې هغه د جونکۍ جوړې کړې. خو به خفه وه، وله راوړې خو به درنه خفه وه. نه ما ورته زرګر سره دي که جوړوي، په دې کې ما مزدوري وکړه، هغه مې وله جوړې کړې. هغه وخت کې زر هم خو که نه چې یوډې ډېر زور شو 3-4 روپۍ شپږ به پرې لګېدې، پرې ولګېدې، خو د مزدورۍ په پیسو. خو به درنه خفه ما خو ګلکار هم پاتې شوی، ما خو 50 کاله ګلکاري هم کړې ده. او په هغې کې به یې شاعري هم کوله؟ شاعري به مې خپل ادب مې هم پاللی دی. دا توره دې خوښه وه که نه؟ دا توره خو اوس د هغې د مرګه پس داسې واقعه وشوه چې یو ځای کې یو کونډه شوه، نو هغې پسې ما خبره وکړه، نو هغې هغه خبره الټه طرف واړوله، نو ما پسې رالل کنځل منځل یې وکړل کور کې، وایي چې دا تا غلطه خبره کړې ده. خو ښه وه زه په کور کې نه وم، ګینې شر به شوي وو، بس خبره نو توره باندې مې دغه شی جوړ کړه چې توره مې کوله ماله. نو دا هغه خبره وه واضحه کوو. هغه خو به د نوم هم خفتلي خپله که نه؟ ولې ته خو یا په شاعرۍ کې لګیا وي یا په دغه کې وي. د هغې سپورټ ما پسې و، د هغې په تګ دې څه لیکلي؟ ما ته وی چې نو زه به خو دغه اړخه تش نه راتلم، ډک به راتلم، هر څه به مې ماښام راغوښتي وو. زما خو په دې شاعرۍ کې ملګرو ډېر قدر کړی دی، زما ټولې خرچې زما ملګري چړي لکه بېګا فاروق صاحب هم ما له 520 چې زه واپس راځم نو راکوي،
او اباسین صاحب هم راکوي ماله چې کوم ځای ته زه لاړ شم نو ما د کرایه غم ملګري کوي ښه په صداقت ته چې اوس بل وادو کې نه ساتلو مې که نه نو بل واده هغه زما هغه 15 زره دغه نه شته اسلام آباد نه راځي راپسې ادبیات ماله 15 زره راکوي نه به هغې پسې لیکو نو ولې لیکو هغې پسې به خوري را سره که نه او زما د مرګه پس به هغې پسې اوړي زه چې نه یم سبا به هغې پسې اوړي خود به خود ځکه چې هغوی راته دا 15 زره خو بیا ښه ډېر شي دي ګزاره 15 زره ما پسې راځي او بچي دې څه ګټه وټه کوي زامن ګاران دي دواړه که نه نو هغوی څه نه در کوي یو را سره شریک دی یو بیل دی او مشرې بیل دی کشر را سره دی نو ته چې داسې ځې راځې نو تاسو نو دغه صورت خالي چې نن تاسو څنګه 100 روپۍ دي دغه حال دی که نه دا حقیقت درته وایم انحصار سبا دی لا 12 یوم نه ده شوی که نه چې زه دونه اخلمه چې صرف زما کری وشي بیا واپسې زما ملګري غم کوي په خپله وایي انداواله د ستا د لارې کرایه ولې مشاعرې تا ته وایي ما ته ټلیفون کوي باقاعده څوک یې په وټساپ کوي او څوک یې په سمه کوي وټساپ هم استعمالوي په دې نمبر ما سره شته نو ته خو لیکل نه شې کولی نو دا کتابونه تاسو دومره کتابونه لیکلي دا څنګه ولیکلی شو تا خو ماله پردی شاعري خو نه ده نه هر غزل زما خپل دماغونه وتې غزل نه نو دا ته څنګه لیکې دا په مرګرو لیکم ستا شاعرۍ کې داسې څه دي لکه دلته کې ګران بابا پاتې شوی دی 400 ذکر ګران بابا باندې ما نظم لیکلی که وینا به سره ته لږ ووایه که نه ووایه راته هغه داسې دی وایي یوازې نه د 400 په خلکو ګران بابا او ته د هر چا د زړګي سرې قدردان بابا او تا د پښتو دپاره څومره چې خدمت کړی دی تا یو کار په صداقت کړی دی تا په پښتو باندې غیرت کړی دی پیدا به نشي بل سړی د ستا په شان بابا ته د هر چا د زړګي سرې قدردان بابا په دغه خاوره کې اجي محمد امین پیدا دی په دغه خاوره کې غني شاتو کبین پیدا دی په دغه خاوره کې دغه څه دی د علي خان په دغه خاوره علي خان ژبه شیرین پیدا دی او په دغه خاوره کې پیدا دی علي خان بابا او ته د هر چا د زړګي سرې قدردان بابا او تا په پښتو باندې تر اوسه چې غیرت کړی دی تا د پښتو ژبې رښتیا باندې خدمت کړی دی په غریبۍ کې چې دا تا څومره همت کړی دی زما د غندل د خولې نه واوره دا بیان بابا ته د هر چا د زړګي سرې قدردان بابا دې کې ډېر شعرونه دا محمد امین باباجي صاحب دې ذهن ته څنګه راغی حاجي محمد امین خو زه خپله مرید یم زه د هغه د دربار سلام رابطه کوم هغه برکات دي د هغه برکات دي دا رحمان بابا برکات دي زه خو د دې غټو غټو استو ګرانو کتونکو دا د دې غندل خان غندل کاکا په دې شعر کې چې دا محمد امین باباجي صاحب نوم رالو دا د ډاکټر محمد شفیق صاحب نیکه عاشق رسول فخر کشمیر الخاج محمد امین باباجي صاحب ګوره دوی ذکر کړي ستا په شاعرۍ کې چې کومه ده بې وفایي ده پیار مینه نو ډېره مینه دې کړې که نه یو چې ډېر خلکو دپاره مې کړي ځان له په ما د حالت نه دی راغلی ټول هر څه د خلکو دا چې کډې په سر ګرځي نر پښتون دی چې یې واړه په کاڼو ولي نو مجنون دی دا دې څنګه ذهن کې رالو بس د پښتون باندې خو زه مړی یم که نه که نه په پښتون لیکل ما کړي دي ډېر دا چې اوس دې کتاب ته شوي دي که نه نو لکه دې لپاره خو به وخت لګېدلی وي دا دې په سنګل دغه کړي دي تا له چې څوک دا لیکل کوي نو هغه هم نه څه غواړي راغواړي که نه هغه زما احسان مني چې ته په ما لیکل ای مصوره یو تصویر جوړ کړه د پښتونخوا پکې پوره راواخله او دغه قطرې قطرې انسان راواخله دغه بغیر سره ته نه راواخله او ګوره چې یو څه درنه پاتې نشي ورپسې داسې آیینه راواخله لکه شعري د اکثر خلک وایي چې دا په مینه باندې نه ټول هر څه غم به کېده هر څه کورودانه چې دې لاړه نو څه شعر دې جوړ کړی دنیا نه چې لاړه ډېر مې پې ویلي دي شاید چې دې کتابونو کې یاد درته نه دي داسې وي به ما ووایه که نه یاد چې درته یې ووایه ارشاد
هغې باندې خو ما لیکل زه هغې سره هسپتال کې ډېر لوړېدلی وم جرنیلي کې هغه دغه کې سر دا ښه چې زه دا غریب نه دا رحمان او ناتویسټ خو چې خوځې خاندې داغ به باندې لګي بعضې سره نجي سکولونه دي ښه زما به هغې خلکو ته خو چې وس لرونکو ته مې هم دا خواست دی چې دغه الارج ته لاړ شئ شیرپو هسپتال ته لاړ شئ خو ځان مه تباه کوئ غریب دغې نه ځان وساتئ ښه نو هغې خو سره زه داسې چل و چې په جرنیلي هسپتال کې به ما علاج کوو نو هغه یو ورځ داسې چل وشو چې ما هغه دغه کې داخله کړه هغه د خیبر بازار طرف ته واټ کې هغه واټ په دې ټول هسپتال کې یو کمزوری واټ بې جزانان ټول هغې ته ولي پالج مالج والا هغه چې هغې کې مې علاج کوم هغه ډاکټر ته چې د ما د دې مریض صحیح تفشیش وکړئ چې معلومات وشي چې دې ته څه بیماري ده هغې وی ښه درېیمه ورځ پس هغوی ما ته وویل چې ته یا د عمران خان هسپتال نه ټسټ وکړه او یا دې شیرپو ته مخامخ هغه هسپتال دی هغه ته دغه وایي د ښځه مخکې ځه هغه د هغې هسپتال ډېر ښایسته نوم دی شیرپو ته هغه اړه مخامخ میډیکل هسپتال دی کالج کې دی ښه کالج څه کې دی هغې ته چې زه لاړلم نو هغه عمران خان هغې ته لاول هغه دغه له ورغلم زه ټسټ کوم څو پیسې به مې راشي 20,000 مې په دې مې واره نه راځي هیله هغې ته لاړم چې هغې ته لاړم ټسټ مې ول هغې کې وکړو هغې کې د څو واغستې هغې کې د نورو خلکو نه 800 ما ته وې ته به 100 راکړي ستا 100 شو ستا په دې پرچه کې غندل خان غندل نوم دی معلومیږي چې انتې نو هغوی رانه 100 واخېستې ټسټ یې وکړو او ما ته یې ویل چې ستا مریض ته د وینې کینسر شته خو تا ته وایم هغې ته مه وایه ما ته یې وویل بس بیا به مې علاج هم د کینسر نه د هغه ځای نه وله راوړو چې پروګرام له به تلمه نو ما ته به یې ته بیا پروګرام له ځې مې دغه ځای نه تا له ګولۍ راوړم نو هغه د اړخه به چې پرې راتلمه نو ما به د هغه هسپتال نه هغه ګولۍ راواخېستې خو په دغه تصرف به زه تلمه راتلم هم کالج کې پروګرام او باسین صاحب دي سره پوهنتونه د بیستول نو جمعه په جمعه هغوی له اوس هم دا دی زه منډې وامه حق دې ستاسو اتمانځو کې پروګرام یې دی له راځو بله شاکار دی پروګرام بالکل ته به افسر افغان له ځي او هغه سره به یو مرکه کې چې افسر افغان دې د دنیا ته وښیي نن سبا ډېر مالدار هم دی ډېر یار دی بس چې یار دی نو کار پې واله که نه نن هم په تایلنډ کې دي دنیا ډالرې به ځان سره روړي نو هغه باندې به دا بل کتاب به نه ښه به دا بل کتاب نه نو بس افسر افغان ښه دا داسې قسمه خلکو خیال ساتي هغه له به ځي هغه به دا بل کتاب هم چاپ کړي او دا به د هغه چاپ کوي غریب نه دی هغه خو په دغه کې دی که اوس تایلنډ ته تللی شانګله کې هر وخت په پېښور کې او په یونیورسټۍ ما سره پروګرامونو کې یو ځای کېده به خو نشته که نه یو ځای اوس بخار ملک دی چې څنګه راشي ورته به وایې چې د ستا ما طالب خان شیرپو ویلي دي تا کې ډېر کار دی تا په ما ځان ولې ناغرضه کړی دی نو یو به ورته دا کتابونه یو ورځ بېعزته کړی و نه د بېعزتۍ خو نه داسې چل نه و که نه خو ډېر خوږ سړی دی په دغه کې پروګرام و په ایران کونسل خانه کې او ده ته ما وویل چې زما نامه لیکلې ده ما له به بیا نمبر راکړي خو هغه نمبر ده ما له رانه کړ نو په هغې دې زما نه خفه م نو هغه ما ته وویل چې ته زما مشر یې چې ته ما ته هر څه م وایې ما ته قبوله ده دغه خبره کوله پړه نه اخلي هغه ما سره ډېر قریب ملګری بس خو چېرته دا ویډیو کتله که نه د تایلنډ نه به دله ښه ډېر څه ګرم شي به هم دله روړي څادر به هم دله روړي سویټر به هم دله روړي زه دله په دې سره در کومه چې به ته ما افسر افغان ته حواله کړې خو چې دوی پرې دولي ده اباسین صاحب په خپل ځای خو هغه ته به وایې ځوان هم دی صحیح ده که نه او د خلکو سره مینه هم ډېره ده نو چې تا له پکې لږه برخه واچي که نه ته پکې چلېدی شي نو او بل د فاروق خان چې تا یاد کړه که نه دغه میډیکل هسپتال ترجمان هم دی د هغوی هغه د سټنډونه هسپتال نه دی نو هلته کې مې ښه نو هغه شعر راته ووایه کورودانې پسې څه ولوړېدې نو څه دې وي تا خو د هغې کیسه وکړله یوه ښځه مې مړه شوه اوس په بله ځان له وکړمه یوه ښځه مې مړه شوه اوس به بله ځان له وکړمه پلار او مور مې مړه دي چې په خپله ځان له وکړمه
او بس چې اوس بوډا شوم دا د ګرځېدو شوم په ما چې بس ورېږي نو بیا څه له ځان له وکړمه بیا څه له ځان له وکړم بیا نو ته خو ما ته وایې چې ما له واده وکړه که نه نه زه خو د ځان په شانتې بوډۍ ګورم چې زما هم خدمت وکړي او زه هم خدمت وکړم زه داسې کار کوم بس صحیح ده بس دغه شان ښه زولنې او پښتانه که نه دا یو کتاب دی دا څو شو دا څو شو دا د مرګ نه پس که نه نه دا د ملک کې چې څه حالات تېر شي او دا بل دا بېتڼو ګریوان دی بېتڼو ګریوانه خو ستا دی ځان پسې لیکلی که نه غربت هم یو بیا ګوره په غربت کې دا تاریخ کې ته ژوندی ښه کتاب چې چا لیکلی دی که نه دا تاریخ کې ژوندی دی غزل دی را سره به ته ووایه که نه ګوره دا به کله غزل داسې دی دا به که توزوال چې کوم دی دا بیا تا پسې ارمان کوي خو زه شاید که توزی ته وایم شاید که توزی له به لاړ شي صحیح ده او په الیکشنو ښه ډېرې پیسې لګي خو ته ورغلی نه یې بلکل بدل دا بل کتاب هغه چاپ کوي ښه وایي په دې داسې دی وی تا چې رالیږلي زه هره ورځ ګورم ستا یادونه په پښتو کې تا چې رالیږلي وو خطونه په پښتو کې زه هره ورځ ګورم ستا یادونه په پښتو کې تا چې رالیږلي وو خطونه په پښتو کې او دا شعر پکې اخري ووایي غندله ابه مړ شي خو نامه به یې ژوندی وي د چا نه چې شي پاتې کتابونه په پښتو کې د چا نه چې پاتې شي کتابونه په پښتو کې ته چې کله مشاعرې ته لاړ شي نو ته خو ته په لیکلو خو نه پوهېږې نو څنګه ځان ته خو همداسې د کاغذ نه تش کاغذ یې ما سره هسې ورته ګورې تش کاغذ ته خلک هغوی چې ډېر غټ تعجب ډېرو رانه تپوس هم کړی دی په وټساپ چې تعلیم ستا څومره نو زه ورته یم زما تعلیم د سکول شاته 12 دی نو بعضې خلک پیپی شي بعضې پیپی نه شي د سکول شاته 12 که نه نور عالم کې په ریډیو کې د کابل ناست وم او یو ځای نه ټلیفون راغی د دې مېلمه نه تپوس کوم چې د ده تعلیم څومره دی کابل ته هم تللی کابل کې خو ما ډېر وخت تېر کړی نو ګلکاری کار به مې کوو او بیا مرکې له بوتلم ټیشن ته نو ما ته چې وویل ما ورته چې یاره زما د سکول شاته 12 دی دا تا خو ډېر تعلیم کړی نور خبر نو چې سکول شاته څنګه تعلیم د سکول شاته څنګه تعلیمي ستا دوه خبرې دي یو چې تا سره څوک مالي مرسته وکړي چې مشاعرې له ځي او د سره مالي مرسته وشوه ته بیا نور کتابونه هم لیکلی شي بلکل او دویم دا ده چې تا له څوک واده وشي اوس بل یو شپږم کتاب لیکم نظم دا 8 نظمونه لستی یعنې مورا شو دا مسدس شو دا خو مې لیکلی دی باسین صاحب له مې بله ورځ ورکړو هغه مسمن مې لیکلی و هغه مې هغه له په کاغذ ورکړو مې دا وګوره نظر نه تېر که او دغه ترکیبا مې لیکلي دي نو د دې نظمونو نه زه اوس شپږم کتاب چاپ کوم په دې خو به اوس افسر افغان پیږي ځکه چې راتلونکي وخت کې به تا سپانسر کوي که نه خو تا راته ووایه چې لکه اوس ګوره غني خان بابا ګران بابا حمزه بابا عباسین یوسفزی لکه د دوی په دې شعرونو کې یا رحمان بابا یا خوشحال خان خټک یا اجمل خټک داسې غټ غټ نومونه دي که نه شته نور نومونه هم دي دغه شعرونو کې داسې څو چې داسې لاړ لکه بعضې غزل چې کوم دی نو هغه راښکون زه درته د لومبۍ شروع د دغه نه کومه د خټک بابا نه خټک بابا 350 کتابه لیکلي دي دا یو څو دانې یې پاتې شوې او نور انګریزانو پټې کړي دي او د رحمان بابا ما ته ښکاري چې یو دیوان دی او یو جوړ ورسره کتاب دی دوی دي خو دې ټولو شاعرانو کې د رحمان بابا شاعري مقبوله په څه ده هغه د قرآن او د حدیثو ترجماني ده د مقبوله په دې ده او بله پسته ده د غټ سړي په خوله کې هم پرته ده او د ورکوټي په خوله کې هم پرته ده اسانه صفا پښتو ده د هغه بابا په شاعرۍ کې د فارسۍ ملاوټ شته دی د عربۍ ملاوټ شته دی د دغه خوشحال بابا د فارسۍ پکې شته دی د عربۍ پکې شته دی او د رحمان بابا شاعري صفا پښتو ده او د قرآن او د حدیثو ترجماني ده
بل پاتې شو حمید بابا. نو حمید بابا سخنساز و بالکل. دریم نمبر کې دی دغه دواړو پسې دریم نمبر د علي خان بابا دی. نو دا چې کوم دی نو دا دغه حمید بابا نو دا فارسي هغه رد کړې ده، ځکه چې وایي فارسیوان به ورته ټول ګوته پخلی شي چې حمید سخنسازي که په پښتو کې. نو حمید بابا بیا ورپسې ډېر ښکلی کار کړی دی. بیا دا دغه چې کوم دی علي خان بابا د دې چارسدې د تورمزو سړی دی، د ډېرو خلکو نه پټ دی، خو دا سړی د پټېدو قابل نه دی. دا څرګندول دی پکار دی چې څرګند شي. دا دی د تورمزو او ډېره ښایسته څلورم نمبر کس دی. بیا دا دغه چې کوم دی حمزه بابا، نو حمزه بابا بیا د پښتو غزل ځوان کو، ځکه چې ویلي دي چې تشوې د پښتو غزله ځوان زه دی بابا.